هغه څه وایي نو کې وایي څنګه شروع دا وجه دی تکلا باندې تاری وره برابر अलग استاد हमारे دا به څه کوو دا کو په دغه رستا ماره خراب وي بیا به کار خراب شي ها اولادو خراب وندنم خراب हम ټول مزات نه کنه نه ده دیکھیږي وا اځنه د کار خلاص شي نو خپل کې بارتي پکای دی محمد مستیا کې بار پڑا دا اخیری دو جلدونه اخیری جلدون ګلای ته نو دا څنګه چې انسته بلاړو وینم یو بل بل نو کله وتا مخکې نو کله بل مخکې کله وتا مخکې نو خدای ورستانه چې د سجود ثاني مونږ په دوه قصو وایي کله یو باندې یو باب وایو کله بل بل وایو دا درېږي دا دې نو تکړه لارې پتا ها وې نو وا دې ګډ وایي ابو بکر صدیق کی صحابیت نص سے ثابت ہے جواب ابو بکر نے ټول صحابه ثابت دي لقد رضي الله عن المؤمنين لقد ظهور ثابت دي اور مومنین کا بھی نص سے ثابت ہے تو پھر علماء کیوں ایسے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو برا بلا کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا باقی کو برا بلا کہنے سے تعبیر غلط ہے یا ابو بکر د صحابیت نے انکار څوک ابو بکر د صحابیت سے انکار کوي یوازې د ابو بکر نه د ټول صحابه د صحابیت نه تواتر سره ثابت ده اخبار احادن تواتر دي قرآن پرې دا تواتر سره قرآن کې موږ د ابو بکر نه راغلي دا مو چې په نن ثابت دی او د قرآن کې نشته او دا موږ ته تواتر ثابت ده نو رسول یو صحابي د صحابیت نه انکار کوي کافر نشته البته یو صحابه ته بدل شوی دا داسره یو صحابیت چې کوم شی په تواتر ثابت هغه منکر کافر ونه چې قطعی ثابت هغه او زحایتی دې صفائی پر قطعی ثابت ده چې څوک هغه کا نه چې قطعی وي څوک په عیاذ بالله نسبت بیا کې کافر راځنا ابو برده ولی برده رسو چې تنه نو څه برابر در دوران به عزت الله تشي نو سبا کې ولادت شو د ستې خدای راوستي گزاره کوي موږ د ریکارډونو راکړی شي دروته شي صبر په ډوړې درته ترمذی بهترین شرح دی معرفت السنن خشر خدا ورمان چې کولل د مفتی ته مملي کړي منهاج السنن او یو بل غیر مقلد داخلي کړي دا وقت الاحوذی ولې متشدد دی نه کړه امام شه دومره صفات دي امام ابو یوسف او امام محمد دومره صفات دي چې درات نو ذکر راځي بیکار د دونه پیو کې درات نو امام بخاری پورا سند تاسو ویل ما ته یاد کړئ د ذکر اخو د ویلو کې سند کې مې د لیکل لري راځم ویلو کنه ولنن بیرته به بخره کې ما ته یاد سند کې به لیکل دي پرون نو خوشاله کې ام بالفتح راځي وجه او صحیح طریقې څنګه ان عائشه ام المؤمنین ان عائشه ام المؤمنین عائشه مجرور دي مضاف عند پارا مجرور دا په فتحه ویل د دې وجه غیر منصرف دي نو ام المؤمنین او کوم امه نو خطا لیکل یا مشتلفظ اتباع کړي یا د عائشه د لفظ اتباع کړي دا لفظ اتباع باندې کې ام المؤمنین دا د بعضی کتابونه دي بعضی ابو قاریګان دا سفاری دي لکه قرآن شریف په شان زور دې په کړي بعضی بخاری کې څه کړي دي لکه زور دې الف زبر او با زبر بالا کړه قرآن شریف د سفارو په شان د قرآن په شان آی کې زور دې خطا دي ګور څه کوي چاند نظر آنے کے بعد دعا کرنے کی رشتہ ثابت ہے
داخل پس آخر کې د متن روانه ترجمه کو شریر بخي مولانا څه خبره ده تاسو دغه مونږ نه میزان التربیه نحو به او د لغات او شرح د دین زیات نه لته سوکم افغانان چې موږ ته جانان یا یار اشناوي دې رضا نه یار او اشنا د تاسو پیغمبر مبارک ته نسبت نه محبوب دی وای او دا یار دا به تکلف یار تخلق یار وای دا می یار دی دا لفظ د ادب په احترام کې نبی اسلام ته نه لپاره اشنا او یار هغه چاته چې تاسو د خپل شان کې شقي وي وایي په خبره ده یار او اشنا دا لفظ زما په خیال مناسب نه لګي د نبی اسلام سره سعودي کې یو بل ته یا محمد وي ټیک تا کنه هغه محمد پیغمبر ته نه مراد کیتا اوسم که تاسو محمد ته आवाज کوي محمد نو خیر دی आवाज کول شي ورته دور کوشش ها سره دوی چټه راکا کنه ولی بس نخري کوي ابو داود شریف چې کوم قاری دی هغه لرهم بخاری جلد ثانی ورکړنو خبره نمړ یو پکار دی بل یو کس به تاسو وایي لکه عبارت تو وایي راځي انتخاب پکې وکړو دغه مخکې بل څوک د عبارت شوقیان دی امراته څوک چې شوقیان دی لکه مخکې راشي څوک شوقیان دی لکه مخکې یا دا څنګه کې نه دا وایا دغه رسي مولانا دغه څنګه کې نه بيش دا وایا له څوک شوقیان مخکې راشي مخکې إسحاق وشير الثاني حدثني عبد الله بن محمد قال كنت قال 16 قيل كم ضرب عن معروف قال 17 كنت أيهم كانت أول قال أبشر ذكرت لقرار قال أبشر دبل وين وأولي النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني قال حدثني عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن صالح بن معاذ أنه قال كان في دين أمية بن خلف وكان أمية إذا مر بمدينة الزراعة الثاني وكان صالح إذا مر بمكة الزراعة أمية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إذا فقال محمد بن الزراعة أمية فنزل على أمية بمكة فقال أمية أمي قال قولتي لعلي أدوك بغير يقيمها لا تبل صوت دي بلا مرة फिर ये दो पता में इंतखाब करती है ये सब बात है कि बोल रहे हैं अरबी क्यों आया अरे भारत से ठीक होते लगे ये बुढ़े रो गए क्या ना भारत से सही तब ज़्यादा वर्षा सड़े तरी अरब होता जनाब विसिंग है चले इटूल पारबे के खबरी पूरी क्रिस्पिया पर पख्तों की स्टैंडर्ड को अब हाँ क्या
تقریبا نواب ذکر زمن یقرو ببدر دویم باب ماذا قوي بس وقت دا دواړه ټیک دي دا بل مرګ ټیک دی خو دې یو ګټه پاتې کېږي ها صحیح شو بل څوک نه راځي ورکا والا سب کې وایا دا قرآن دازي کې وګوري ها دقه نه وایا دا د چې کوم دوی مو دقه نه وایا وقال أمية انظر لي ساعة خلوة اذا تبدل عبارت صحيح لا غدا غير غرانه انظر لي ساعة خلوة من ألا تتوفوا آمنا دا خیر دی قتل ابن غریبانانو کنه نوې پښړه خلا پرې وتا هذا په دې بل اور فقط باندې څو کواغه به وي ثم لا قد ګور دی بارو وایا نه دا بل وای دا بل خبره وکوي عمرو بن میمون خیر ادوی کتل نه غریبانانو دا اندازې وو کو دا غټو کسان بیٹی کی یو ته بس وو ها یو دوی ها یو دې شو نو دا څو کتابونه دې زمونږه دا دوه دا شو کنه په دې ثاني وسو کوی دا هم درو صحیح ده او ته په مانو خو نه باندې کا دې مې اچھا بدل رہا تھا جب آپ ووٹ کے نام سر بیوی کرتے تھے غریبانہ سے گناہ نہیں تھا اور ماں بے کا تو شور روک لگا یہ خدا خیر جو کہ تعین شوی ہاں اور پتہ ہے باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقر بدر حتى قال حدثني احمد بن عثمان مزه هم تکړه دي بلم وای تراو دي لم ورکشابه بس خبر قران دا ده جوړ کړل هدا خبره مکه وای مړه بس مړه او کرا دې راځي دې کولې دې کې دغه کو
نبي أولا ميتا بن قلب ها قديما او تم خیر د گزاره وکې چې خدای دې په کې نمبر راوړي ها بس ته پس عبارت ټیک وي خو بعض باندې غبرهټ راځي کنه نو کتا سوای چې قرآن دازي په کو کتا سوای چې د مخکري کسان متعین زما اثر کې مقصد دا دی کنه چې په دې جلد ثاني کې عبارت د زیات ویلي او لږ زر ویلي زما د نور مدرسو په شان درس نه لري زما د ټیټ عبارت ټیټ عبارت دې لږ زر ویلي او په زور ویلي نو دا مې غواړم سبق پڑھے دا ویلي دی وایي دا هم بد نو څنګه چې لوکو دوه کسه وځي چې انتخاب وکړو یو کس دا بخاری د طالب څوک وي څه وي او دا چې لوکو دې په یو ځای پورې پړو او بیا ورته تاسو وې ته ترمذی چې مثال جوړو راځي دا بس هغه ترمذی ثاني جوړو او ته بل هغه جوړو بخاری به جوړو ثاني او غبن بخاری او بیا څوک څوک انتخاب وکړي نو بیا له نور کې قرآن داجو اجه نور څومره چاوي کنه دې کې بیا د بخاری هغه بل دې په اړه قرآن داجو دا څه به ټیک زو پر پسې شان مولانا سے یو تاریخي خبره ده کې واچوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول الله متوجه شه نبی رسول الله مبارک کله مکه مکرمه کې د کافرانو د طرف نه ډېر سختۍ شروع تاسو ته پته ده خو د نبی رسول الله په شان مبارک باندې صلا وکړه صلا عام عرف کې مونږ لري تا وایو خدای لري نو بیروان کې وته هغه غلاف چې بچي پکې بندي د مور په ګډه کې بچی دانه کې وته دا غینه چې کله ما دغه پیدا شي ساروي نو دا ساروي په بل غلاف کې بندي بچا دانه کې ساروي په بل غلاف کې بندي نو چې هغه څنګه پیدا شي نو هغه غلاف سره بار وروړي هغه ته موږ پیروان وایو عربی کې وته صلا وایو هغه خلک د لری معنا کوي خپل معنا نه ده نو ګوره دې پملا وته وو مړی کې به وته دا ساده را شوغې له ول ورکاو گریوان نه به نیو څنګه پوری دا غرانګي صحابو ته مختلف تخلیفات تاسو د پټه راځي خبا موانه ملان هغه واقعي څنګه معلوم
لیکن نبی علیہ السلام ته د هغې مقابله کې رد عمل هېڅ اجازت نه اقدامي او نه دفاعي هېڅ اجازت نه. بیا چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ نو دفاعي جهاد فرض أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دا دفاعي جهاد تمطلب کافر در باندې حمله وکړي جهاد ورسره وکړه او کارو حمله نه کړي جهاد ورسره مکوه. چې دې ظلمونه شروع کړل ډېر زیات ظلمونه دا هغې نه پس بیا قاتل المشرکین یا فقتلوهم حيث وجدتموهم وغیره بیا دفاعي جهاد هم اسلامي جهاد هم فرض دا خو یوه نقطه شوه. مکه کې قبل الهجرت هېڅ قسمه رد عمل نه دفاعي نه اقدامي څپې به درکړي مخ ورته نه ته جواب به نه ورکړي نه به خولې سره جواب ورکړي او نه به لاس سره جواب ورکړي. جهاد مفروض نو بعد الهجرت لومبې دفاعي جهاد فرض کړو او بیا ورپسې اسلامي فرض کړو. تو تاریخ لیکلی دی شبل نعمانی د پیغمبر علیه السلام په سیرت باندې سیرت النبی او هغه په دې ټولو غزواتو کې دا کوشش کړی دی چې د پیغمبر علیه السلام چې څومره جهادونه دا ټول دفاعي دي اقدامي نه دي. اقدامي شرط هم نه دی کړی دا ټول دفاعي دي او چې کوم اقدامي جهادونه دي هغې کې مغه تعویلات دي لګیا دي لیکن دا خبره د هغه انتهایي مرجوحه ده. جهاد دفاعي فرض او بیا چې کافرانو ډېر ظلمونه شروع کړل نو بیا ورپسې اقدامي جهاد فرض شو. دفاعي دي ته و چې کافر حمله وکړو بیا د هغې نه پس جهاد ورسره کوي او اقدامي دي ته و چې هغه نه کړی ته ورپسې ورسوي. دا یو تمهید. دویم تمهید یې موره په مکه مکرمه کې د ظالمانو خو نبي علیه السلام او صحابو پورې استهزا کوله ظلمونه یې کول وهل یې کول او اجلا باثروت او مالدار او معزز خلک د دې د ظلمونو نه تل کړو. حقیقت یې د حضرت عثمان رضی الله عنه رپورټ سره نو یو لوی خاندان یو شریف انسان ور حبشې سره یا د نبی علیه السلام په طرف حضرت جعفر رضی الله عنه ور بنو هاشم قبیلې سره تعلق لري دا حبشې ته او یا د قرنګي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ور بیان په درانن پکې دي یو لوی تعداد د حبشې ته د حبشې ته کله د تفریق او وطن تفریق بارا مې پرې ده دی ورپسې حبشې ته وفد لري نجاشي ده او هغه د تحفه تحایف یوړل چې دا مسلمانان مګرا بهر کې په مقدم مکالمه درا بشي درتا نجاشي ولا ورنکړه دی باندې مراد واپس راځي. بیا چې کله نبی علیہ السلام مبارک دوی کوشش وکړ چې دې باندې کې یې ملکی نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړي چې تلار شه او مدینه منورې ته هجرت وکړه. نو پیغمبر اسلام مدینه منورې ته هجرت او دغه صحابه هم لاړل ګوره وطنونه وته پرې دي خپل کورونه کافرو ته پرې خو نو کور ته سفر بلې چې کومې ځمکې په مکه مکرمه کې هغه مرته پرې خو چا نه خدای پاتې شوي چا نه بل پاتې شوي کافر دې مسلمان چا نه مور پلار پاتې شوي مور پلار کافر دې مسلمان چا نه نو باندې پاتې شوي قوم پاتې شوي آسان کار نو چې هر کله چې حبشې ته هجرت وکړو چا مدینې ته نو ظالمانو چې په خلاف پرې دی دی بیا مسلمانان په خلاف پرې نه پاوته دی براتل مدینې ته ډلې ډلې او د مسلمانانو چې کومه چې راغاوه هلته به څاروي سره ول هغې به یې اور ولګاوه فصل به یې ولوسوله کجوري به یې ولوسوله او څاروي به یې ته وتښتاوه او چې په لاره به کوم مسلمان دوی ګیر کړ هغه به یې وغټکاوه او په مکه مکرمه کې چې کوم کمزوري مسلمانان ضعفا هغه به غریبانان خپل اوسپنو تړل په زنځیرونو او وهل کړي. قرآن حکیم کې الله نه وایي تاسو ولې جهاد نه کوئ والمستضعفین من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة څنګه دی في الارض يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها نو هغې دعاګانې کوي ولې جهاد تاسو نه کوئ ګوره هلته ظلمونه شروع کړل او مدینې ته به راتلل په لاره به مسلمان نیو هغه به یې وهه او د مسلمانانو څاروي یې تښتول
او پتونه به ولا سوځول او په جراګه به ولا ور کړاو نو نبی علیہ السلام کلو صحابه سره چې کوم مهاجرینو مشوره وکړه د دې سره موږ څو کوو زموږ باسوروت مسلمانان چې حبشې ته لاړل موږ د مدینې ته راغلو قوم قبیله کله ځمکې کورونه هر څه ورته پرېښول ډک ډک کورونه ورته پرېښول لکه په اوښ به څومره سامان راوړي او په اس به څومره سامان راوړي او څوک پیاده غریبانان راغلل نو کور ډک سره د لوښو د منګو سره د کټونو ورته پاتې ده خو ما خدای ته وګوره پرېږده زه خپل رب یادوم او زه مدینې منورې او ستا خلاف جنګ هم نه کوم تا سره جګړه هم نه کوم نه دفاعي جنګ در سره کوم نه اسلامي در سره کوم نو دوی بیا عقیده پاس ظلمونه شروع کړل نو نبي هم صحابه سره مشوره وکړه چې موږ د دې قصه کاڼه داسې چل وسره وکړو چې د دې بچي به میان کړي خدای الله حکم نشته نو بعد د الله په مشوره نبی علیہ السلام د دوی لاره د مدینې په خوا کې شام ته تېرېدله تېرېدل نو مدینې لرې وه خو تقریبا د مکې دوی سۍ مکه ده یوې سدې خوا مدینه منوره پاتې کېږي نو شام ته به دوی تلل او د دوی ټول تجارت په شام ولې ځکه مکه خو وادن غیر ذي زرع ده فصل پکې نشته اوبه پکې نشته غنم نشته اوبه نشته جوار نشته کجوره نشته نو دوی به ټول تلل شام ته او د شام نه به یې غنم راوړل او یمن ته ورتل د یمن نه به یې غنم راوړل نبي علیه السلام یې دا چل کوو چې دا لږ یې غواړي جنګ ورسره نه کوو داسې کوو چې دوی قافله کله روانه شي شام ته یا یمن ته نو موږ ورځو او دمکي لګې یارو دوی به ویریږي چې وایي واقعي مسلمانانو سره که موږ زیاتې وکړو او موږ ورته څاروي سدوه کم تېره وتښتول نو دوی خو موږ ته لاره نږدې شي او که زموږ لاره تجارتي بنده کړه د یمن او د شام نو بیا به موږ خروسه په مکه کې خو بل شی نه کېږي دا به څه کېږي نو په دې خیال نبي علیه السلام ورغی چې د دې تجارتي قافله دي او دوی ویرو په دې وخت کې ګبراهټ پیدا شو او دوی صلح ته مجبور شو یا د صلح نه علاوه دوی خپل لاس زموږ واخیسته چې دوی سره موږ زیاتې کوو د لاره زموږ د تجارت باندې څه کوو په دې بنیاد باندې پیغمبر علیه السلام ځان یو قافله واخیسته هغه بیان درته کوم نو لاړل ووتل او دا خبر شو چې د مکې نه یو قافله روانه ده شام ته ځي تجارتي قافله دا خبر هم ذهن کې واچوه چې کوم تجارتي قافلې هغې ته عیر وایي او چې کوم جنګي قافلې هغې ته نفیر وایي پیغمبر علیه السلام ورپسې لاړ چې څنګه ورسېد د ابوا پورې ابوا د دې نوم دی هلته ورسېد نو هلته ورته پته ولګېدله چې قافله خو تېره شوې ده تاسو د لاس نه ووته څو ورځې تاسو لیټ شوې که لږ په وخت راغلی وې نو قافله موندل نو قافله درنه لاس نه ووته شام ته اوس نږدې شوې ده اوس ورپسې نه شي ته رسېدې نو نبي علیه السلام واپس راغی بیا ورته څه موده پس پته ولګېدله چې هغه قافله چې کومه روانه وه شام ته هغه واپس راځي ورګه لار ورته نیسو وګورې ما تاسو ته بیا وایي چې دا لار نیول دي نو دا قافله به لوټ په مان پسې وایي صرف دمکي او د یارول چې دوی مونږ نه لاس واخلي دا قافله ویرېږي چې هغه قافله را روانه ده پیغمبر علیه السلام ووته چې څنګه ووته نو بواک ورته وایي هغه ځای نه ورورسېد نو پته ورته ولګېد چې قافله خو تېره شوې ده او مکې ته تقریبا نږدې ده نو نبي هم واپس راغی دا دواړه هدفونه برابر ونه ختل دریم ځل ورته پته ولګېده چې دا ابو سفیان یو ډېره مضبوطه قافله ده درانه او ډېر لوی مال هم دي پکې او ډېر انفس هم دي پکې هغه روانه ده شام ته نبي علیه السلام ووته چې نوشیرې ته ورسېده نو ورته پته ولګېدله چې قافله بیا د لاسه تللې ورپسې نه شم رسېدی نو نبي علیه السلام واپس راغی نوشیرې نه نو چې بیا ورته پته ولګېدله چې د ابو سفیان دغه قافله واپس را روانه ده نبي علیه السلام ورپسې ووته چې ووته نو بیا قافله تېره وه خو د قافلې د امداد دپاره د ابوجهل لښکر را رسېدلی د بدر جنګ پیل شو نو څو ځله خروج شو د بدر نه مخکې 3 ځله یو ځل قافله تله نو نبي علیه السلام کوم ځای پورې ورسېد ابوا پورې واپس راغی بیا چې هغه قافله واپس راتله نو نبي علیه السلام کوم ځای پورې باوان پورې قافله چې وتې واپس مکې ته رسېدلې وه دې شي واپس راغی دریم د ابو سفیان قافلې له کوم ځای پورې وه دا وتې او شهرې پورې قافله چې وتې واپس راغی هغه قافله واپس راتله د شام نه ورپورې ورپسې وه جنګ بدر پیل شو
اوس لکه یو ټولې باندې تفصیل درته باب غزوة العشيرة او العشيرة غزوة د عشيرې او د عشيرې دومبې چې نبی علیہ السلام د عشيرة او عشيرة دې کې نبی حمدان سره 200 مهاجرین بوتل څومره مهاجرین دا سره نو 200 مهاجرین والانصار يوم نو بوتل دا خبره تنبیهی شکل کې دا سره نو چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه ته هجرت کاو ولې کاو انصار ولا دعوت ورکړو په بیعت عقبه وتوی دا څه روانه ده په لستبانه انصار ولا دا خبره تكون بیعت عقبه ولا بیعت ثاني عقبه او بیعت ثالث نو اغي وتا هغه بیعت وخت ویلو چې پتا چې حمله کوله مونږ به مدد کوو دی وته نو ویلي چې مونږ به سره جنگ لرو ځکه پیغمبر علیه السلام نن سره مهاجرین بوتل او انصار نه بوتل دا عشيرې د پاره دتل نو 200 مهاجرین نبی علیہ السلام ځان سره بوتل او په مدینه منوره باندې حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد امیر پریښو ابو سلمہ ابن عبد الاسد دا یو ډیر عجیب تاریخي واقعه ابو درتاوی ابو سلمہ په فتحتين ابن عبد الاسد د مدینه قائم مقام رسول او دیر چې ځان سره وخان بوتل دیر نو ګوره 200 کسان او دیر شوخان دي نو څونه نمبر په نمبر په یو سواري ده دوه بسوارو او سبق کته روانه نوبت په تل په وخان باندې نو چې نبی علیہ السلام څنګه ورسید عشيرې ته نو قافله شام ته رسیدلې او دا قافله د ابو سفیان وخا دې ګډې روي مالو دې کې دومره مالو چې د مکی د هر فرد راس المال پکې کسان خو پکې نفوسن ډیرو د ارجا راس المال پکې دومره غټه قافله او مالیه بل نه ولکا دا چې څومره مضبوط دی سره پیغمبر علیہ السلام په عشيره کې سورې تیر کړې او واپس راځي جمادی الثانی جمادی الاولى او سرود د جمادی الثانی جمادی الاولى او سرود د جمادی الثانی تیر کړې او واپس راځي ان یو کار پکې وکړ الته یو قبيله بنو مدلج وته هغه سره معاهده وکړه علي السلام خو ځان وکړه اذا بعد کافران کې ایمان نه وروړي راته موږ سره معاهده وکړو دا معاهده پیدا چې کافر خو پیدا سره نه مرګري کوي زموږ خلاف خو باندې د دشمنی خو باندې کوي نو بنو مدلج قبيله والی او سره هغه سره یو معاهده وکړه دویم کوم یو دی قال ابن اسحاق دا عشيره موته عشيره موته چې دواړه دا شین او سین په یو بل بدلی او دا د زینم دی قال ابن اسحاق دا لوی امام د مغازی دی محمد ابن اسحاق بن يسار محمد ابن اسحاق بن يسار او دا تابعی دی او مدنی راوی دی امام د مغازی دی او محاسب دی چې په 150 کې دا وفات شوی اول ما غزا اول هغه غزا کړی د نبی اسلام الابوا دې کې جنگ نه شي خو د جنگ فنیت دی ولی دا قافله يروم نو نوبت جنگ سم ممکن دي چې یا ته قافله ير لاله شي کې دي چې د قافله دفاع لپاره خلق راشي لکه بدر کې څنګه وکړه او جنگ جوړ نشي دا ابوا اول ما غزا النبي الابوا مفعول د غزا چې مفعول منصوب يعني ثم بواط مفعول به د غزا شو ثم العشيره او خبر د اولوشي به مرفوع اول ما غزا تجري الابواب ثم البواط او ثم العشيره دا روبه ور ابن اسحاق روبه عشيره یاد لیکن دا نه امام بخاری په عشيره وی امام بخاری دا چې عشيره روبه ده لیکن حواله په ابن اسحاق او اشاره دي چې اختلاف د علماء په او د ابن اسحاق دارج حافظ ابن حجر انوار حافظ ابن حجر د ابن اسحاق له ترجیح ورکړي کوم به ابواب په دې کې شپږ مهاجرینو د نبی رسول الله سره څومره مهاجرینو او دا په دویمه هجره سفر کې وته محرم په دې سفر وی په دویمه هجره په سفر کې نبی رسول الله وته او د قافلې د قریش په خاصه نو التلا چې لا اورته د جنډه چا سره حضرت حمزه رضی الله عنه د مسلمانانو جنډه حضرت حمزه سره او په مدینه منوره کې سعد ابن عباده رضی الله عنه کوم د حضرت قبیله دي ته هغه مشر کړی امیر یې خپل نو دې کې مهاجرین شپه د کسانو ما بیا راځي چې الفاظ دې
جنډه د حضرت حمزه رضی الله عنه سره او په مدینه کې خپل قائم مقام سعد بن عباده رضی الله عنه سره او چې لار مقاتله ته ودیو نو الته یو قوم بنو زمره وته بنو زمره په دوا هغه سره معاهده او صلح ایمان راوړل او صلح وکړه او د دې دویم نوم ودانم دی د ابوا غزوه ودان ابوا او ودان او دا ولې وایي فکر دواړه دوی یو بل سره نږدې دي دواړه په من شپږ میله فاصله ده دا دواړو په منځ کې د ابوا او د ودان په منځ کې شپږ میله فاصله ده نو پنځه ورځې قیام وکړ واپس راغی نبی رسول زه اوس په رمضان کې ابوا ته لاړم ابوا ته نه د بدر نه یو سایت ته یو علاقه د ابوا ورته وایي پیغمبر علیه السلام مبارک د والدې محترم قبر هم دی کې زما کتري او من قبر لري ورې افسوس کوو ما افسوس کوو چې موږ لاړو هغه ته ورسېدو نو هغه قبر مبارک نشته ختم کړو بالکل یاوه کړي نه او کار دیونه دی وړي ته تمام یو ځینې تاسو کو نو مخه ده ما ته پته نه و ما ده راځي بیا لانم یو بل څه کتاب نه تاسو کو لا هم راځي چې دا پلان کې سره وتاوي دا راځي یل ځانو مخه ده درو سره تاسو نشان دی یو کومه ما ته معلومه ولې ورته نه مو ته بند کړی ده یې په ځای وتا په شاول باندې دا راچولې دا چې ګل دې څو په کار کې شي او خبر ختم کړو والدې محترم نو ابوا ودان مې د شپږ مینه فاصله ده انځل د ټول قیامت واپس دې کې د مهاجرینو تعداد څومره یاد کې شپږ جنډه چا سره حمزه سره په مدینه سو پرې سعد بن عباده کم قوم سره جوړ کړ بنو زمره قبیله ته او واپس نبی رسول الله مبارک انځل د ټول قیام او دا په دویمه هجره کوم یو میاشت کې شوی و سفر کې یاد بشي چې دا قافله بیا واپس راتله نو بیا واپس نبی رسول الله په وحی ورپاتو راغی او چې قافله را روانه شو نبی رسول الله ورپاتله بواس یا بواس وایي دا پر دیو اول کې و سفر پسې کوم میاشت بیا ربیع الاول دویمه هجری په دې کې 200 پیغمبر علیه السلام سره صحابه او مهاجرین څومره دي کې او شهر کې 200 او په مدینه منوره کې صاحب د عثمان بن مسعود رضی الله عنه دوی صاحب عثمان بن مسعود رضی الله عنه دوی صاحب هغه قائم مقام کړی صاحب ابن عثمان ابن مسعود هغه قائم مقام کړی او کله نو حافظ دغه ته دی وقافه په چې ورسېدل نو پته وته لګي قافله واپس لا مکه مکرمه ته نبی رسول الله واپس او دا ډېر مضبوطه قافله و دې مطابق چې په دې کې ذل له خان قریش ذل له قریش خان او سل وکړ سړیو سړیو په ذل له دا واپس او بیا مدري مکه یو درته وي ورپسې دا ثم له شعر ريما وشعر هغه بیان مې درته وکړ دا شعرینا علی السلام واپس راغی او ما تاسو ته وی چې واپس نبی السلام راغی او نو بیا ورته پته ولګېدل چې هغه او دا د شعرینا چې تم د دې قابلیت رئیس ابو سفیان سره وکړه کافر نو بیا ورته پته ولګېدل چې هغه کافر واپس را روانه ده نبی السلام لا اخر تکوما جنگ بدر پیش جنگ بدر واقعا او د ټول تفاصیل درته ان شاء الله وبه قال حدثني عبد ده قول في غزوة العشيرة امام بخاري د سنين معلومیږي لوبیا او شعر لیکن بیا د اسحاق قوله شعر اختلاف توته ان لوبیا د درې نمبر کې ده د ترتیب په څنګه د کیتا چې او شعر په ترتیب کې د درې نمبر کې ده او چې کمالوی غزا شي او چې بدر دی هغه به غزوه چې قتال پکې شي لوبیا غزوه چې قتال پکې شي د هغه تصویر دي بدر او د بدر مقدمه ده او شعر ده لکه دوم هغه قافلې په سيتي وځي چې واپس کې بیا وته ورپسې او بدل پیښ شو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد حضرت د روایت مطابق تفصیل په دې اول کې دیږي ها د لسانی کې د روایت خبره ده دا ټول جلد اول کې روان دي قال حدثنا وهو ابن مرشد وحي بن جرير بن حازم مراد قال حدثنا شعبة بن الحجاج انا ابي اسحاق السبيعي قال لي كنت
ذخوات زيد بن ارقم ناس فقيل له چاوته كم غدا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته سو کوئی چې دا قائل بل سو کو او سو کوئی چې دا خبره دې هم دا تاسو ته ابو اسحاق کړی دا په بل روایت کې قلت له ما وتو دې قيل له دا نه غایب فرض قبل دې کې راځي قلت له ما ورتوي دې نه خمس صحابي دا كم غدا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ټول جهادونه کړی حالت 10 تنور کړی ما پرونو چې غزواتو کې اختلاف ته راجح سعودي دي ګوره دا راځي په علم موقوف ممکن نه زید ابن ارقم ته نور لشمیل دي تبادل دي نه خلا او یا بعض علما وایي چې بعض غزوی په سفر کې ګڼل شوی دي یو شمیر دي لکه د فتح د مکی په غزا کې یوم په مکه فتح شو بیا اوطاس فتح شو حنین فتح شو سو فتح شو درې نو بعض حضرات را درې جدا جدا حساب کړی او بعض حضرات را درې ور یو حساب کړی لکه سفر یاو دی دا څنګه په بعض میاشتو کې درې څلور ازواج غزوی شوی ها نو چې هغه درې ور جدا جدا شمیر دي او چې غونډې یو شمیر دي نو یا په یو سفر کې متعدد مغازی دي یا په یو میاشت کې متعدد مغازی دي چې هغه مغازی ذات ته کتلې دي ډېر شمیر دي او چې میاشت او سفر ته کتلې دي نو کم شمیر دي او یا محمول ده فاعل دي نور نه دغه اختلاف ماوي نوخه دی نور له څوک دوی شاري څوک سړي څوک دې ته دوی څونوري ته ویښته پوښتا دې سویا دي نور ده دویشت پیریس باندې څوک قول نه دی باندې تا څوک دوی څوک سړي څوک پینځوي څوک شپږوي څوک وږي دې باندې قول نشته نو دوی سړي پینځه شپږوي وي او راځي وي او دا غوږ د سړي پر اخته کړي قيل اريد شو اذا ان قمت يا دوتوي كم غدوت انت معه تا وترسم لك شركات قال سمع شركه ولا شو قلت ما فايهم كانت اولا كم يودي ولا سنه يا ردي نور لسنه اوله قال العشيره او العسيره وجه الامام بخاري قال ترجيح ورقلا ور حديث زيد بن قيم في ذكر العشيره ترجيح ورقلا دا عشيره دا عشيره یو شی دی څوک ته عشيره وي څوک عشيره څوک پکې ته حذف کی نو عشير متوي وذكرت لقتاده لا شعبه وي قال شعبه قيد لنا وقع قال شعبه وي دا حديث کومه ابو اسحاق اوریدلو نو قتاده ته وي سنت ابو اسحاق تابعي دي نو قتاده تابعي دي فقال ابي العشيره فقال العشيره مفعول به ده قال شو او یاد دي العشيره ده پر مبتدا مقدره کا فقال غيتي هي العشيره عشيره ده امام بخاري له دخل عشيره مخکلا او د ابن اسحاق قول نقل کا غو چې نه پدریم نمبر کلا او جماهیر او حافظ ابن حجر د ابن اسحاق قول ترجیح وکړه او ما تطبیق هم د توحید ابن ارقم سره دې عشيره ته ول اول شابته ځکه لومبه قتال بدر کې شوی دی او دا بدر د قتال مقدمه د عشيره ده ویږي په خبره بس دا په اختصار شو او دا نور خبرې ان شاء الله باب ذکر النبي صلی الله علیه وسلم په بدر دې کې بس تفصيلات دي متابعه او مستقل خبره وکړي ان شاء الله سبا به کوشش کوو چې دا ترمذی د لسانی مشهور وکړو ان شاء الله جنډي کارن کیسے روان دي صبر کوو جنډي بیان مکمل را روان دي دا خو په اجمالی خبره پیل او دمکه لپاره تیری او قران کې راغلي دي وتودون ان غیر ذات الشوکه هغه بدر کې جج اقدامی دي هغه په صباح وتویندا او شعرات بوات او اموات دمکه لري او بیا وروسته بدر کې مسله پیښ شو او بیا خپل نسي میټینګ کو د میټینګ نه پس اقدام شو میټینګ نه پس بیا اقدام په سبب ورته ان شاء الله फेसबुक इंटरनेट में जो सहाबा के घरों या मकानों की तस्वीर आते हैं डरो तो पैगंबर ने खबर तस्वीर हम पे इंटरनेट क्या हुआ खबर ने सब खबर सऊदी बादशाह के पास मजबूत दीवान से था ला बिस्तिका और बड़ा मजबूत दीवान के पास है उम्मत से जैसे तो के सऊदी बादशाह आइम्मा الحرمين او د سعود اغي ته پته نشته چې قبر رسول الله او د دخل په ځای یو غټیګه قبر جوړ کړي او دا پیغمبر علیه السلام نشین خلاف به د پاتہ شو کما خلل میراث نه تقسیم کیږي او د انبیا او نکاح نه کیږي ځکه چې دا ژوندۍ شهدا هم ژوندۍ د حیات مختلف قسمونه دي د شهدا او حیات
هغه د انبیاء او د حیات په شان نه دا حیات برزخی دی یعنی برزخی کې اعلی کامل حیات دی چې تفصیل وکړو ان شاء الله هغه باندې آثار مرتب کوم مضبوط حیات چې آثار په مرتب دي خارج دي او د شهدا په هغه آثار خارجي مرتب نه دي دا نه دي کې مطلق حیات راځي د پیغمبر هغه جدا دی مطلق ختم جمع دی چې جمع دی نه په قبر کې نداوالو درځالو باندې وتی کوي یو کس دعا غوښتل دا د پاتې وسمه دی دا څه په خپل دی او په جمع دی نه دی جوړ मावी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं वजीफा फरमाए दुआ की दर खुदा जोड़ा रहा खुदा दी तखैल की झगड़े बोले के मतलब वजन या जान तकड़ा का या तक टेकड़ा का जो खबर है ये अशफा ना वक्त 10 बजे अशफा दलीक सरा दलीक सर कुलाव को और साब भी दिलचस्प शो और देख या सालन साशे वो ذکا اشپز د شپې لپاره غرمې دیګ تیاروي او مردار نوم دی مولوی صاحب اشپز باندې ډېر مهنت وکړنه ملالي په ډېر به تکلیف مدارا کې تنخواه ولا زیات تکلا او سلوي نه داسې بني مړه چې کوم ځای او ورته پتا په هغه کې پړل ها ارابو دې دې سره وو apa sih jam tu pun dah baru khabar ada terus khabar ada asal ki Maulana से मुसीबत थे अशफर न पैदा लगरी न मिला भी $2 तनख्वाह बीवर फिजल बता कोर राके कोरे वाला या वो चीज दन न पको माल पार तनु जोड़ के खदा पार तनु या वो चेहरा दा खोजिए नि खलब दी होगा بیا وایي چې زما ماشوم نه جوړې د شپې لا نه کدا وروړې وسو بیا لا لوی غریبانان غوړه په دغه یو کوجه په بازار کې پټې کړي دا چې مخه ونه سپس ته تا نه معلوم دی ها معلومات وکړي او کوم معلومات تاسو کدا چې تکړه مونږ شپه دي او لږ په ډوړې په طریقه پخې بس دا خبر او زمو مسلمان چې ته ما خبره مانی بیا دغه ته خو له مصیبت جوړ کړی ولې په ډوړې پخې او دا بزوې مې هر وخت نه تازه ډوړې ان شاء الله باغانې چې ټونو کې دعاګانې دوه کې چا دعاګانې خدای الله دې ولا قبول الله زموږ طالبان عاجز معلمان فاضلان مدرسین الله دې څنګه نشته خدای دې کامیاب الله دې کامیاب الله جل څومره تکلیفات دي په جماعتونو کې مدرسو کې دې اجرونه ولا ور او دې کامل نافذ شي خدای زموږ د وفات حوادث څو زمانه نه استاد ټول بلاد اسلامیه ته دوه کې الله تعالی د ټول اتفاق نصیب او ټول مستوار الله خیر او برکت ورکړي